اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرینو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د موږ کوم موضوع دینن هغه د روژې ولا حکمونه دي. د روژې حکمونه د کچېره مرجعه وکي وایي سي اولینه مسأله اگر شي هغه واجب روژې کومې دي، مستحب روژې کومې دي، حرام روژې کومې دي، هغه سره اختصاص لري. همو چونکې غواړو څه کوم مهمه مسئلې دي چې خلکو کې مبتلا دي، مبتلا به مسئلې دي زیاتې غواړو هغه بیان کو. ناغوی مسئلونه یوه مسئله د نیت ولا مسئله ده. د روژې میاشت ده. روژې میاشت کې څه کوم علماو بیان کړي دي، مجتهدینو بیان کړي دي، هغه د شانت کې دي چې روژې میاشت کې بهتره ده چې اول روژې شپې نه د اټولې میاشتې نیت وکړي. د شانت کې چې روژه د لرم د ماه مبارک رمضان میاشتې بیوکې د الهی وجه قربتن الی الله دي شانت کې نیت وکې بهتره ده. اگر چې د مو کوم الفاظ ژبې باندې جاری کړل دغه ژبې باندې واجب نه دي چې خامخا دغه الفاظ ژبې باندې جاری کې، بلکې اندور هات پورې چې اتا نیت دي شانت کې وي، هغه شوق او هغه انګیزه د اندي شانت کې وي چې را دغه میاشت ده، دغه میاشت د رمضان میاشت ده، دغه د کې روژه واجب ده. دغه روژه به صرف الله د پاره لرم، بغیر د سریانه، بغیر د صدیقاوینه، بغیر د دینه څونه خلق وي چې خسړه ده، بلکې صرف قصد قربت سره، یعنی صرف الله ذات لپاره. پس اولینه مسئله دا شو چې ټولې میاشتې نیت وکړي. بیا یې څه بهتره دغه دی چې هر یوې شپې باندې سبع ځنونه مخکې هر یوې روژې دپاره بېله نیت وکړي. دا ډیره بهتره دی. اگر شي چې موږ کوم پړشمای کوو، پړشمي دپاره پڅېږو، دا هم یو قسم ته کې نیت حسابېږي، خو بهتره دی چې هر روژې دپاره بېله نیت وکړي. دغه اول مسئله. دویمه مسئله دغه دی چې انسان باندې کچېرې واجب روژه وي، لکه رمضان میاشت روژه یا د رمضان میاشت کومه قضا روژه ده، دې شانتې کې کومې واجب روژې دي دغه پکار دی سبع اذانه مخکې سبت چودیږي نه مخکې پکار دی دغه روژې نیت وشي، بغیر د څه عذره، بغیر د څه مشکل نه دغه نیت پکار دی سبع اذانه ورسته پاتې نشي. خو کچېرې نیت سبع اذانه ورسته پاتې شو د کې مشکلات دي، مشکل لري، مګر دا کچېرې انسان عذر شرعي لري، یعنی مثلا په ویر شیونه یا مثلا سفر اراده یا مثلا بل څه مشکل و دی وجې نه نیت نه وکړي، خو کچېرې ظهر ټایم نه مخکې بیا هم نیت وکړلو چې دا روژه د لرم، دا روژه مثلا قضا روژه دی، رمضان میاشت روژه دی، بیا هم د دې روژه ټیک دی د شر سره چې هغه کارونه نه وي کړي چې هغه سره روژه باطلې کې، لکه خوراک و چیکاک هسې کچېرې دوی کړي وي روژه یې باطله دی. بله مسئله چې کومه دی هغه لکه بیان هم کړله، د روژې نیت واجب نه دی ژبې باندې جاری کې، بلکې اندور حد پورې چې تا نیت اندغه وي چې یاره دغه روژه د زه لرم و دغه خدای پاره لرم، اندور حد پورې کافي دی. پاتې شوه مسئله د مستحب روژې والا. کچېرې انسان مستحب روژه لري، مستحب روژه مخام ټیم باندې هم د دې نیت کولی شي، ظهر نه ورسته هم د دې نیت کولی شي، و حتی د هدف پورې کچېرې هغه کار چې هغه روژه باطلوي هغه د نوي کړی و مخام اذانه ته مثلا ګنټه نیمه ګنټه وخت هم پاتې دی، دې ټیم کې هم ته نیت وکړه، هغه روژه ته مستحب روژې باندې تبدیل کولی شي. بله مسئله چې کومه دی هغه مسئله دغه د څه ډیره زیاته مهمه او ډیره زیاته اهمیت والا خبره ده. هغه دغه مسئله ده کچېرې انسان باندې واجب روژه پاتې ده. مثال کې طور فرض دغه انسان باندې د رمضان میاشتې قضا روژه پاتې ده، دغه مستحب روژه نشي لرلی. کچېرې مستحب روژه یې ولرله باطله ده، بلکې هر یو هغه انسان څخه باندې واجب روژه پاتې دی پکار دی اول واجب روژې ولري، که هغه نه وروسته بیا مستحب روژې لري ټیک دی. خو کچېرې یو انسان هغه د مستحب روژې نیت وکړلو، منځ روژې کې نیمې ورځې پاته ورته ولګېده چې ایما روژه مستحب دی در حال کې مانی واجب روژه پاتې دی، ای څه واجب دی پکار دی نیت بدل کی
واجب روژه ته، نو بیا دې ټیم کې هغه واجب روژه ټیک دی. اخرینه مسئله دغه که چیرې و انسان باندې واجب روژه د رمضان ولا پاتې دی، مثلا رمضان کې قضا شوی دی نه یا بیمار و یا سفر باندې و دغه روژه ور باندې پاتې دی، آیا د نظر ولا روژه لرلی شي یا نه؟ مثال که تا نظر کړی دی چې زه به جمعې ورځې مثلا دغه روژه لرم، خو سوال دغه دی، پوښتنه دغه دی چې دی باندې ماسې قضا روژه د رمضان میاشتې ولا پاتې دی، آیا نظري روژه لرلی شي یا نشي لرلی؟ فقها جواب ورکوي چې نظري روژه نشي لرلی. اول پکار دی رمضان میاشتې قضا روژه ولري او بیا چې کومه دی هغه نه وروسته نظري روژه ولري. انشاءالله دغه د مو څه کوم موضوع دی سلسله وار دی، راتلونکې به نورې مسئلې هم بیان کیږي. که چیرې تاسو ته دغه مسئلې مفیدې وي، تاسو ته فایده درکړله، مخکې نورو دوستانو سره ملګرو سره هم شیر کړئ چې انشاءالله هغوی هم مستفید شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.